رسول الله مبارک یو صحابي نعیمان رضی الله تعالی عنه د ډېر زیات مزاح خوش طبیعت او خوش طبیعت په کې ډېر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ډېر زیات خوش طبیعت کوله د بچ هر څونه خوش طبیعت وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورته سنوي د یو ځل را رسول الله یو ځل نه سو واره د براله رسول الله مبارک له به سره وړل د الله پیغمبر دا اخري کجوري به بل سبو بهترین شیز به پیدا کو شاد به پیدا کړل کجوري به پیدا کړي رسول الله مبارک ته دا اخري نعیمان ادا شرط وی دا په مدینه کې پلان کې دکاندار هدیه درکړې ده چې دا رسول الله مبارک لوي دا هدیه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغه کجوري وار سبو وخړل چې هر سبو وخړې شو دکاندار به حاضری وکړه د الله پیغمبر استاسو په نوم شات راغلی او کجوري راغلی پیسې ولې دا هدیه نه وینده تا خو نعیمان وی چې پیسې به رسول الله مبارک درکې نعیمان به خپل د رسول الله مبارک سره خوراک وکړو او دا دکاندار به بیا راوي سره رسول الله مبارک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با مسکه شو رسول الله مبارک تبسم فاعطاه ثمنه الله پیغمبر بوله پیسې ورکړي دا رسول الله مبارک ولا ورکړي دا سیډر کرته رسول الله مبارک سره صحابي نه بیناو ورته وی او د سمات راغله نری او د سمات ما چرته بوزه الله سي ونی ود سي وګرځو راو جمعات کې ولاړو بیرته په اقضی کې ودرو کوم زینه چې روان کړو هغه ته کېنا ساو د سماته وک رسول الله مبارک ورته دای سو وکړل په جمعات کې نو ما خو نعیمان ته ویلو چې ما بوزا او د سماته لا وې د بوتل ما ته خو پته نه و نعیمان د الله پیغمبر ما دې چکوي تا راتاو مې کوم دلته مې کېنا یو صحابي د خرڅ کړو په شامالي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره په یو سفر مال دیو یو بل صحابي او یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بعض روایتو کړه دي رسول الله مبارک اومو او سلګه توخه ور سره هغه توخه ذات دا ور سره وا خوراکو هغه صحابي سره دا خوراکو یعنی د سفر د مشری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خوراک مشری تنظیم هغه لور کړ دی وګه شوی ورته مال خوراک راکا صحابي ولا ورنه کډر مینته ورته کو نه ورکو نعیمان رضی الله تعالی عنہ ولګیدو هغه صحابي راونی وغله لاسونه خپي وتاړ او بیا ال تنزه قافله روانه ولا قافله ولوتوي ما سره یو غلام د زی خرصومه خدا دون نافرمانه غلام د چې کله هم ز پچا خرصوم وي د خلکو ته وي ز غلام نه يم ز خو آزاد سره نو خلک ما ته پریدنه تاسو ته وای چې ز غلام نه یم خو ګوره ما ته پیسو ضرورت د چې په زوره به بوزي هغه را ل د صحابي ورته وي ز غلام نه یم ډیر مینت ورته کوي دی روان کا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چراله یا بعض روایتو کې راځي رسول الله مبارک ته اطلاع ملاوه شو یا په دې موقع رسول الله مبارک نو مدینه کې الله پیغمبر ته دا واقعا بیان شو نو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړ قافله ورله پیسې ورکړي او قافله ورنه صحابي بیرته واپس راوست رسول الله مبارک ته چې دا خبر ورسېده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې دونه وخندل ودا دې سکړی دي مسجد نبوي کې د الله پیغمبر ناس د ملمانه را لکې ناستل دا نعیمان رضی الله تعالی عنہ بارو ملمانه چې واپس بارو وتل داغه وخه زبا کړو او هغه بیخي ټک ټک کړو وخه تقسیم ولا ځان له واغ سره صحابو له ور کړل امل منو رسول الله مبارک ته زمونږه وخستا صحابي حلال کړي الله پیغمبر وی چا حلال کړي چې الله پیغمبر وته دې پټ شوی رسول الله مبارک دې کته صحابه په سهولې ګلدا سی غونډي وداغه شاته یا یو کند کې دې پټو الله پیغمبر دې راوست چې راوست ورته دا دې سکړی دي نو دا خو ما ولې چوکم دی ما ول پلان کې صحابي را کړي یا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یاد تاسو ته وشو تا ور کړه دی دوی چې دا زما شو ما ورته وستا شو بس دی ولګي دا پیغمبر فتبسم فاعطاه ثمن الله پیغمبر مسکه شو هغه وفد ورله داغي پیسې ور کړي وزاده نعیمان حلال کو تاسو دا پیسې والے یا په عوض کې رسول الله مبارک هغه له بل اوخ ورکونو دا سی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د خوشتبی کوله نو دلته فرمای اهدا لرسول الله صلی الله علیه وسلم فروجه حریر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هدیه رااله د سره مې دا خبر را یاد شو